بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد صل على محمد وعلى محمد. عزیزان سید الشهداء د زورانو روانګه مجلس ته انشاءالله خپل مقرر وخت کې سره استوس خدمت کې عرض کوم. یقینا اهل بیت سره مینا محبت مودت بهترین عبادت ده. امام تاسو د نجات ذریعہ ده. امام تاسو د طهارت بهترین وسیله ده. قرآن ایرو سره پروردگار علم ما صرف اور صرف اهل بیت و طهارت ویر کړه ده. طاهر مطهر هستیانی صرف اهل بیت دی. ازا که غوړی څه روحانی طهارت معنوي طهارت باطینی طهارت د تمیلوشي اهل بیت لمنه مضبوطه سره ونیسو. ایدی مضبوطه سره لمنه یو پهلو یو بهترین عنصر انداز اهل بیت زیارات او د انسان سی دغه روحانی معنوي سفر ورته نصیب شي. دا د طهارت او د تزکیه سفر ده. د روحانی معنوي طهارت حاصلول سفر ده. کسې مو تاسو عقیده ده د اهل بیت مړ نه دي، هغه زنده دي. یوې زیارت څه ته کوي د مړو زیارت نه ده، د زندگانو زیارت ده. سوای څغالتي موجود دي ته د امام حاضر سره کوم یو امام ته طویل نه سي کته تم امام ته سي کته سامرات ته سي کته کاظمین ته سي کته کربلا ته سي ته نجاف مولا ته سي ته د سوای څ زنده امام ته مولا زنده د غسزو سرو برو کېګم کور دې تو تصور دا شی وی د یو قسم ته تجدید عهد بیعت کول دی امام سره مولا سرو برو شول دی امام سره یو عهد یو وعده کول دی چې انسان په کار دی عهد باندې اخ پیمان باندې هغه وعده باندې مضبوط ودرېږي. روایتو کې شته دي چې امام تاسو شیاو گردن باندې امامان یو عهد یو پیمان یې خېده هغه عهد او پیمان یو پهلو داده چې په کار دی ته د امامانو زیارت ته دیدار ته ویر شي. که بعد از مرگ ویرغللی امامان دسی چې مرگ نه ورسته ته راغللی یا د سوی چې ته زندګۍ کې امام ته ویرغلی. د حدیث شته دی مولا خپلی چې من زارنا فی حیاتنا فکأنما زارنا فی مماتنا. مولای ځکه چیرې مو زیارت چا زندګۍ کې وکړلو یا یې مرګ نه ورسته وکړلو د سوی چې مو سره زندګۍ کې ملو شوي دي. نو دا فخر خبره ده. مو تاسو لپاره سعادت ده، توفیق ده. یو او دا تاسو نوٹ کوئی کسا اهل بیت زنده دي. مو تاسو دعا کی احیاء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي. اهل بیت زنده دي، خدای طرف نه رزق وته ملويږي. هغه څه کومي خبرې کوي ته خبرې ووري ته گفتگو ووري ته سلام ووري ته جواب دیر کوي او ایتا مقام باندې پیږي ایتا کس یا کوم مقام کې ته یې په کار د انسان دغه عقیده سره اهل بیت او تویر شي. زه حدیثونه تاسو ته عرض کوم. یقینا ته د انسان ایمان سره تزاشي و انسان ته خپل مقام او عظمت پته ولګي چې دا سفر نور او سفر او سره ډیر فرق کوي. مقصد کوم مقدس سفر ده څه انسان ته ژوندۍ کې یو نیموري مثال نصیب شي خو قدر باندې ارزش باندې قیمت باندې دور نه پیږي ځنه وخت کې
څه بیا عمر تیر شي به انسان ته پته لګي چې سفر مې دا شی نه وی کړی دا شی مې کړی وی. نو پکار دی چې کولې نه مخکې ته د سفر اهمیت باندې پوي وي، فضیلت باندې پوي وي، عظمت باندې پکار دی پوي وي، حرمت باندې پکار دی پوي وي چې دا کوم یو سفر دی، دا څه معمولی سفر نه دی. دی حده پورې چې د سفر کې که ته مړ شولې هم عام کس غوندې نه مړ کېږي، چې ته یو عام کس غوندې مړ شي لکه یو انسان سفر کې مړ کېږي نه. دا شهادت مرګ دی، دا دوره عظمت لري. حدیث کی مولا دسی قال لی ابو عبدالله تزورون الحسین ورز مولای و صحبی تی چه آیا تاسو دمو نیکه حسین زیارت تسوی و ترکبون السفن مولا دو تی چه آیا کشته و کس پریگوی مثلا زنا لکونه با کشته و که خلص پریدل فقلت نعم مولا تا اغا صحبی مولا اندسی که کشته و کس پریگو زیارت تا ایتا جد مولا سید و شهدات سو دقی طریقه سا قال اما علمت انها ازن کفت بکم مولا دو تیس آیت استا پتا ہوئی چنا وقت کی کشتے انسان بوندی غرقی کی ڈوبی کی انسان کشتے دا الٹا شی انسان دا ڈوب شی سمندر کی مولا دو تیس مولا تا دیس آم مولا دا سیا کی دیشی چنا وقت کی کشتے موسا ڈوبی شی مولا دو تیس کدا سے وشی نودی توم تاسو تا مغر ٹیم کی چکل ڈوب شوی غارق شوی مڑ شوی لیارے کی تاسو تا ندا کی گی مغر ٹیم کی الا طبتم وطابت لکم الجنہ تاسو ته ندا داسې کېږي چې تاسو خوش قسمت وي بختور وي مبارک مشه او چی شه د مبارک شه جنت د مبارک شه. شپږم امام قول دی یعنی مطلب اندازه ته خونی نه ووتلې خدا ناخواسته مرګ سره روبرو شي حادثې سره روبرو شي دا عام مرګ نه دی عام حادثه نه دی دیگه د سوی څوتا یو قسم دا جنت ملویږي د سوی شهادت مرګ دی دا ویلي دا هغه د عشق سفر دی دا د معنویات سفر دی دا د اهل بیتو د ولایاتو د مودتو د محبت سفر دی پکار دی دا سفر انسان نورو سفرونه ډیر مختلفی طریقې سره وکي. زه لکه مثلا یو عرض وکم کسای مو یو بدبختی دا دی سفر باندې څو دغه سفر نورو سفرو سره متفارق نه محسوسیږي. هغه یو مثال در کوم ایمو څه دا ګوړو کې څو مثال کفیلو کې څو کومي جنگ جګړې لنجې داوی مو سره جوړیږي خو په چی شي جوړیږي مثلا مثال لري ډېر وړو خبرو باندې ایواش په زیات رو شي مولنجا پر چی جنازي کې یو جنازي لک تکلیف ورته ملو شي مولنجې داوی پکو یا جنازي کې ماړې باندې جنازي کې هوټل باندې جنازي کې شي معمولی شی باندې مو چې کو داوی جګړې لنجې بیا گریوانو کې نیولل بیا زیاړو زورل او بنده خدا دا سفر امام حسین د پاره تکای دا د کربلا سفر دی دا تکلیف ده سفر دی ته د سفر کې دا ځین کې ونی څه مثلا مولا حسین زیارت ته بیبیون یا رغلی وي هغوی سره تکلیفونه وکړل تکلیفونه برداشت کړل د سفر ته راغلل خیر دی که د سفر کې تکلیف ته میلو شي ته امام حسین د پاره برداشت کا اهل بیتو د پاره برداشت کا او دی سفر کې مروتو کوله ناراضگی کوله کینا کوله چوسا بغض کوله چوسا ایوانی ما دشمنی کوله یاد وستا چوسا ناراضگی کوله دای تو سفر خرپوي تو سفر معنویات خرپوي تو سفر مقصد خرپوي په کور د طرف ته تور کې لاړ نشي دا کم از کم دی شي خیال موسدو خو د بل طرف ته عرض دسې کوم ایمو بدبختی دا دی ځنه سلران شته دي دسې څهغوی صرف ګټې سوچ صرف پیسې سوچ صرف مفاد سوچ وي دا سوچ یې نه وي چې ما چوک روان کړي دي تاسو د مولا سید الشهدا د زهرا زوی زوران در سره دي د یو ظاهر حسینی ډیر زیات قیمت لري په کور دی ته ډیر زیات قادر وکي خادم وګرځيږي دومره زیات سي دوی څخه ته مثال ضرورت وي هغه ته هر شی پرا کې لکه زه مثال در کوم ګوډي ځنه وخت ضرورت نه وي پرا ژمي کې ګوډي کې مثلا ګرمایش نظام نه وي ګرمه کې وکي ایسی کولر نظام نه وي یو نور ضرورت ورکی نه وي دا واقعا ظلم دی څکله پیسې خلی مثال در کوم خې طریقې سره حق د ادا کیږي په کار دی چې زورانو هم ضرورت صحیح طریقې سره پراشي مولکو کې څه روشي خال زوران آر یو ظاهر نه څه پښتنه کوي کافلونه ګوډونه سلرانونه فریادونه کوي او بنده خدا دا صرف ایتا دنیوی فریادونه نه استونه وکړل که یو ظاهر د ازار و زیاد کړلو ځان ته د سوای چې برزخ د قیامت سزاوانی واخستلی په کار دی دا انسان خیالی دی شي وسط یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد
احادیثو کې یقینا دي عظمت او فضیلت ده. سو حدیثونه تاسو خدمت کې عرض کوم، یو څو برکاتو طرف ته اشاره کوم تاسو ان شاء الله ډېر ټایم او نخلم. شپږم مولوی من زار الحسین عارفا بحقه كتب الله ثواب الف حجه والف عمره مقبوله. اولادی چا هم د مولا سید الشهدا زیارت وکړلو هغه ته پروردگار عالم د زرو قبول حج او ثواب او زرو قبول عمرو ثواب ورکړي. انسان ته زندگی کی کیو حج و عمره نه نصیبی که نصیب شیا پته نه لګي قبول شو قبول نشولو. سوره بختور دی زوران د حسین څنګه ته یو زیارت باندې څه بهترینه طریقې سره معرفت سره عقیدت سره مودت سره عجزه سره ادب سره مولا حسین زیارت وکي د سویت زر حجونه وکړل، د سویت زر عمره وکړل او عام عمره نه عام حجونه نه څه خدای سره قبول شي وي. او مخکې روایت کی وغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر. سوره گناهونه کړي وي مغزي کې ونه تلېږي، د سویت صفا سوترا واپس راځي. او بیا ختم کې پکور دی عهد وکي خدای سره اهل بیت سره څه پروردگار دین است او گناهونو ته نور نغدي کی کوم زکو میر نشوي وي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد محمد. شپږم مولا حدیث د مولای س من لم یاتی قبر الحسین حتی یموت کانی. مولا دی کوم کاس ای مولا سید الشهدا زیارت نه لړو او مرشولو اندغ حالات کې مرشولو څه زیارت امام نه دی کړي زنشتا دي دنیا هر یو کورونه کیږي خو امام حسین زیارت کې هغه دغه کوي اهل بیت زیارتو ته نه چی ځنه کسونه هیڅ نو کارې مخاتمه شي پنشن وخم دا وخم لیدلی وي دا وسوسې دي. یو ځنه کسونه د سی څه نه زیارت څوم دا شي نه څوم مکمل صفونه او مر زیارت نه څوم مکمل صفونه او باندې خدا معصوم نه گناه هر انسان کی یو ځنه کسونه هیڅ نه زیارت سلوټ شي بکور دی بیا گناه د نه ونشي دا ونشي مو د زیارتونه نه کوو به زیارت کوم به د زیارت کوم سبیر نه گناه د شیطان وسوسې دي. کوشش دا دی چې زیارت نه چي شي پوتې شي نه وکي انده وسوسو کې ډېر کسان ملیدلی زیارتونه نه وکړل چا پنشن او سوچونه کول چا نو کار او کمپلیټ کول کوششونه کول چا زمانو ودونو کوششونه کول چا ځایو جوړولې چا پراپرټي جوړولې چا د نورې بهانه وی زیارت نه وکړلو زیارتونه محروم دنیا نه لوړل. او روایت استر کې وړه مولا د سي چې نه وکړل د سیده کان منتقص الدین منتقص الایمان چا د مولا حسین زیارت نه دی کړي دنیا نه لوړو د سوي چې دین یا نه کیس د دنیا نه لوړو ایمان یا نه کیس د شیعتو بیا نه کیس د دنیا نه لوړو. او مخکې روایت کې د سي دی و ان ادخل الجنه ګرچې جنت ته داخل شولو کان دون المؤمنین فی الجنه جنت کې به درجه هغه ته مليږي مؤمن ملويږي چې کومه د مؤمنانو درجه وي هغه به نو ته ملوي یعنی مومنانو نه کام لاندې درجه به جنت کې وته ملوي. زده سے تهم کیوت وستا یو کا سا دنیا نه پکور دے لوړ نشي مگر د مولا حسین زیارت ضرور وکي. ار حالات کې یو تنگ دسته کې ویل نوي غریبانی کې ویل نوي موتوس عمر کې یونی زیارت کوو او بیا یدوی فخر پکوو کتو سرویتو تستر کې وګړي شپږم مولا دی ایس ایتو قبر الحسین فی کل سنه مره که توفیق دوی واس دوی هر کول مولا حسین زیارت کوا کول مولا حسین زیارت رویتو کې د سره غلی دی مولا د سی چې چوي مو زیارت وکړلو زی مغه زیارت ته ورسوم دیدار ته ورسوم قبر کې برزخ کې نه تو خپل سوچ وکای مو حسین سو ورید تروشی سوره تو ته ضرورت ده سورت امام حسین ضرورت محسوسه وی واسد کیږي اندور دنیا کې مولا زیارت ته ورشا دیدار ته لورشا تو داڅ قبر او قیامت او برزخ هغه دنیا کې بیا امام ایتو بدرګي تروشي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد عظمت دو سوران دور ده حدیث کی مولا دسی شپگا میں ان اللہ تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین قبل اهل عرفات. عرفه ورځ عرفات کې حجیان جمع شوي وي خدای حجیانو ته اول سترګې نه غړي نظیر نه وته کوي اول کربلا کې کربلیانو ته نظیر کوي. مولا دسی ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم. مولای څه پروردگار عالم د کربلا کربلیانو حاجتونه ول پر کوي او پروردگار گناهان معاف کوي
او پروردگار یو قسم ته هغوی مسائل ووري ثم یسنی باهل عرفات یفعل ذلك بهم بیا غنا بعد دویمه مرتبه کې پروردگار عالم عرفات میدان کې حجیانو ته نذیر کوي یا وی حجتونه برآورده کوي. څومره لوی مقام دی او څومره لوی درجه دی څه پروردگار عالم حجیانو نه پورته درجه کربلیانو ته ویر کړي د نذیر او ته دوره د لطف و کرم دی واجه ده د قربان مشو ویلی څه حج عظمت سنن بکی ده که صفا و زمزم بکی ده که مشعر و مینا بکی ده که عرفات بکی ده که د طواف و د خانه کعبه شان و شوکت قائم ده د کربلا قربانه نتیجه ده د مولا حسین د قربانه نتیجه ده د سن 61 هجری د آل رسول اغه عظیم قربانه برکات سره نن اسلام قائم ده حج قائم ده طواف قائم ده صفا و مروه قائم ده مینا قائم ده عظمت د خانه کعبه نن قائم ده. اور روایت کی مولا دسی مر شیعتنا بزیارت قبر الحسین مولا ای چه ما شیعه ہوتا ای مولا سید الشهدا د قبر زیارت حکم وکوي سالتی تسوی فإن اتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامه ای مولا سید الشهدا زیارت کول هر چا باندې فرض دی چې چوک مولا حسین تکایل دی امامت امام حسین امام منی وکړ دی هغه د مولا حسین زیارت ضرور وکي. مولا دسی ای حدیث کې څه یاد وساتوي کر رزق کې که عمر کې برکات غوړي تړلې د مولا حسین زیارت پس او دی هدا پر عظمت منظار الحسین بشت الفرات که منظار الله فوق عرشه چا د مولا سید الشهدا زیارت وکړل د سویت خدای زیارت کړي او که نور امامانو زیارت وکړو د سویت رسول الله زیارت کړي دینه پورته سازمات وي څه مقام یاد وساته لوی سعادت ده. زه څو برکاتو طرف ته مختصر اشاره د تکوم صرف هند د بیان کوم تاسو زحمت ختموم کسا روایات رو سره یاد وساته اهل بیت و زیارات مولا حسین زیارت کی ډیر برکات او ثمرات یې دي. اولین برکات او ثمرات ده انسان ایمان مضبوطی کی ورسره ایمان کا غوړی مضبوط کی اهل بیت سره تمسک و توسل مضبوط کا انداز مولا سید و شهدا زیارت تزیدی نه تو ایمان نور مضبوطی کی ویلے اهل بیت خاص کر مولا حسین داعی الله دی خدای طرف ته توب لگی خدای نه تکټوی نه. دویم برکات دا یاد وساته ای مولا حسین خصوصی الطاف و رحمتونه فیوزات تا شامل حال کیږي کغوړي مولا حسین خصوصی نظر کرم و رحمت د توکی د مولا حسین زیارت ته لور شه خصوصی کرم در باندې کوي خصوصی نظر در باندې کوي. دریم برکات دا د زندګۍ کې کا خیر او برکات غوړي مولا حسین زیارت وکړه زندګۍ کې بهترین خیر او برکات تړلې د یاد وساته مولا حسین زیارت پسې خصوصا کوم کس غوړي عمر کې برکات روشي عمر برکات رزق برکات زندگی برکات مولا حسین زیارت کی خیر و یو برکات دا یاد وساته مو تاسو کله کله زړه تنګ وکنه دوی ورځې چې زیاتې شي انسان زړه ته تنګي سره دغه چې دوی شپې ویلې زیاتې شپې ته خبر یې کنه چې مولا حسین زیارت ته لوړ شي کومي ورځې شپې د تیری شي دا ورځې شپې ته عمر نه خدای نه کموي. یعنی کچو مثال درکم دوی میاشتې تیری کی زیارت کی د سیوای تو عمر 60 سال وو دوی میاشتې د عمر نه زیات شولو خال دی وی ورځي ایواف تا عمر زی توالد پر کروڑو پیسې خرج کړي او ای مولا حسین زیارت کی دومره خدای برکات یې خیرت چې کوم عمر کوم ورځي د ور کې استعمال شولي هغه تو عمر نه خدای کټوي نه حسابوي نه د اضافي ډیر کړلې د سیوای ایزو په کور انسان زړه تنگ نه کی او بل شای س امام حسین زیارت کې خدای خیر د استجابت دعا ده حاجتونه دی یاد وسته بیماری دی تکلیفونه وی خصوصا انسان معنوي روحاني هوایج پکور دی وغړي عاقبت بخیری بهترین ځای س حاجتونه کې پرکی کی مولا حسین زیارت چوکا غوړي څه هوایج د برورداشي او شورت لیاره مختصر لیاره مولا حسین زیارت. یو بل برکاتو کې دا د کوم کا زوړي خدای امن او امان کې روشي مولا حسین زیارت ته لور شي خدای امان درکې امان نما درکې خصوصا روایت کې رغلی زیارت ته لور شي او وسه خلخاني اهل او عیال دا و شی فکر ډیر ما کوي دی حفاظت زما خدای په خپل خلی صدای ما زما ده او بل برکات دا د زیارت
ما د عرض وکړل چې زرو حجو سره زرو عمرو سره څه قبولي وي هغه سه ثواب برابر دی. دین الله یو برکات دا دی چې کوم کس د مولا حسین زیارت وکړي د سوي څخه خدای زیارت کړي دی پروردگار سے ملاقات شوی دوره عظمت خدای ور کوي. یو برکات دا دی چې خدای د دې نما اعلی علیین ولا لیست کې لیکي. کوم کس مولا حسین زیارت وکړو اعلی علیین لیست کې نما راغله هغه نه لوا ګناهونو مغفرت اندغه ذکی دی غوړي ګناهونو صفا کی ګناهونو د تالیشی غوړي چې صفا سوترا شي لاړ شي مولا حسین دار کې سار کې د استغفار وکا سراشی روایت حساد سے د استعنف العمل عمل سار نه شروع کده سوی ته خدای پاک او پاکیزه کړل. یو برکت دا د یاد وستا چې انسان استراب دا ور دی بچینه ټینشن ډیپریشن سره زیات دی که غوړي ډیپریشن د کم شي سکون د تمیلو شي چین د تمیلو شي سکون او چین مولا حسین زیارت کې مولا حسین زیارت کې سکون یې خېده. اغه نه علاوه اخیری برکت طرف ته اشاره کوم کسا که غوړي قیامت کې بهترینه درجه د تمیلو شي بهترینه صله د تمیلو شي بهترین انعام در تمیلو شي مولا حسین زیارت وکا. یہی سے قیامت ورځ وي چې کله پروردگار عالم د مولا حسین زوران ہوتا آغا انعام صله درجه مقام ویر کی هر یو کس به قیامت کې د ارمان وکي زکوش کې یو عمل مانه وروړې صرف اور صرف د مولا حسین ظاهر او کربلئی میدان قیامت ترغله وي دینه پورته درجه بل نشته زدار مقام داده صرف یو حکایت سره توسل کوم. هلی کی یو زیارت ده هلی نو دی علامه هلی یو ده دا یو بل علامه هلی ده ابو الحسن هلی نو ورته ای ابو الحسن جمال الدین علی بن عبدالعزیز 750 هجری کې وفات شوه ده. هلی کی یو قبر دی یو ادیب یو شاعر تیر شوه ده. وی دی پلور عمر وهابی و دی هدا پورې وهابیانو څخه اهل بیت سره دوره بغضو کې نه وا سویلیو که خدای مو ته زوایرو کی د زوای بز ټرین کوم چې کله ځوان شي د زواران سلیارو کی چی زواران لوټ کوي مکه تکزنی کوي غلیاونه کوي قتلوي مړکوي لیارو کی تکلیف ور کوي دغ نیت سې زوای وخته خدای زوای ور کړلو اندا جمال الدین علی بن عبدالعزیز کله زوای وشولو انتظار کې و امور ته زوای مو ورشي چې کله جوان شول زوی ته ولڅ ما خو دغ نیت ته وخته زوای تیار کو وایستولو زوارانو کفیلو ته لیاري کې څه آلتي زوارانو ته تکلیف ورسي تخپل یې چې کله ز انتظار کې یو ځکه خو بیا ولې شوم خوب قسم څه خو بیا ولې خپل ځون قسم کفیلی د مولا حسین رچی گرد و غباری اوچتیگی آغا گرد و غباری ما سینه باندی ما بدن باندی که نستلو غیز قسم بیا قسم قیامت شوه ده قسم قیامت کی دا اهل بیت دخنه جهنم طرف تا بیایی ما پا بری کیا حکم شو زدا جهنم تا بوزوی دویا چه او دا اهل بیت دخمان سکلا ما روان کی جهنم تا ورته موچی قسم سے ټول بدن ته مور رسیږي خو کوم بدن باندې کوم ځای باندې مولا حسین خوري گرد و غبار ناسو زورانو والا اغزی ته ور نه رسیږي هغه ځای منسیږي حیران پاتې شولم خدای دا ځای څنګه نسیږي خو سترګې موړې د غزیا باندې ټول د زورانو گرد و غبار پروتو هغه چې کله را پاسې دلم فورا متبا وکړه بزار شولم مولا حسین زیارت لون هغه نه بعد مولا حسین ظاهر وګرځیدل مالته کربلا کې و غټ شاعر و هغه نه بعد اهل بیت غټ محب و عاشق و سډیر لیکلي کړي د اهل بیت شان کې درو بي وساشته د اذا شئت النجات فزر حسینا کچيري غوړي نجات ته ملوشي مولا حسین زیارت وکا لکه تلق الاله قریر عین تو دات پروردگار سره ډیر خ حالات کې ملوشي فإن النار ليس تمس جسما ور اغ جسم ته نه رسیږي علیه غبار زوار الحسین کوم جسم باندې د مولا حسین د زوارانو گرد و غبار پروت وي عزادارو بختور دی مزوران ز دعا و تکوم خدای دې سفر به خطر وګرځي پروردگار عالم دې سفر هر قسم تافات و بلیات و خطرات نه محفوظ وساتي دعا کوي پروردگارا زیارتو توفیق دو ته نصیب وګرځي خدای قبول زیارتو سره کور والا وسا کلی ولس والا وسا نصیبونه وکړي او جامع کې هم دعا کوم خدایا چا زیارتونه نوي کړي خدایا د اهل بیت زیارتونه ټول ته نصیب وګرځي
خدای قیامت کې مو ټولو ته د اهل بیت شفاعت نصیب وګرځي. عزادارو ټولو نه اولین زیارات څه د مولا حسین د قبرونو شوی دی، هغه د مولا حسین ستړو ستومنو خویاندو کړی دی. عزادارو تاسو خودي حالات کې زیارت ته روان یو، څه مقبرې په جوړې دي، روضې په جوړې دي، لیارو کې سهولیات ته شته دي. عزادارو تکلیف به درته نشي میلو، صدمه به درته نشي میلو. خو تاسو خپلې خونې نه روان یو، چې ته جیل نه، قید نه، باند نه یو روان. عزادارو ایمو سلام وي د زهرا بیبي مظلومو نونو ته. عزادارو ایمو سلام وي د مولا حسین ستړو ستومنو خویاندو ته. څه یو کال شام کې جیل کې تیر کړلو، خرابې کې تیر کړلو، څه کله رهایي ورته میلاو شوله. شام ښځې بیبي ته راغللې شرمنده حالت کې، ورمنې ته دی څه ورمنې مون نه وي پېژندلي څه تاسو آل رسول یئ، ورمنې مون نه وي پېژندلي څه تاسو د حسین عظیمه خلقنا یو، تاسو آل رسول یو، تاسو آل الله یو. مو ډېر شرمنده یو، مو ډېر تکلیفونه درته ورسول، مو ته معافي وکړه. ورمنه ده ورته یا شام ښځو که غواړئ څه زه د نرضي وګرځېږم، ما نه شام کې یوه وړه مسافره بیبي پاتې شوله، ما نه شام کې د عباس وړه ورېره پاتې شوله، قبر ورنې جوړ شوی دی خرابې کې. کله جمعې شپې خپلو قبرو ته رسوي، لږ د وړې بلبلې قبر ته بیا رسوي، لږې وړې بلبلې قبر نیا ډیوې شامې بلوئ، زه به د نرضي وګرځېږم. عزادارو څه کله رهایي میلاو شوله، بیبیانو کا کاروان راغلل، یو داسې لیارې ته راورسېدلو چې وال یاره کربلا ته لاړه دی، بله مدینې ته. بشیر مولا نه پښتنه کی، مولا جان کوم طرف ته روان شو؟ مولا د ترور نه پښتنه کی، ترور د ودی بشیر ته وایي وخانو مار پرېږدئ، حیوانات پهیږي څه مچۍ ته بوځي. عزادارو څه کله رسۍ پرېږدولې، ای څه وخانو سترګو نه کار ته اوښکې روانې دي، کربلا په لور روان شوي. حیواناتو پېژندل عزادارو مسلمانو په ویر کړي وو. څه کله قافله د کربلا حدودو ته داخله شوله، عزادارو بشیر یې مسترګې وغړولې، کربلا خاورې لمدې شولې. زه حیران شولم خدایا باران نه دی شوی، خاورې چی شي نه لمدې شولې. څه کله مې سترګې وغړولې کجاوې کې بیبیانو کلاکه کلاکه مظلوم حسین باندې ژړا شروع کړې وه. ویلې عزادارو څه کله کربلا نه تللې، بیبیانې ظالمانو ژړا ته نه پرېږدولې. عزادارو ای څه هر یوه بیبي کربلا ځمکې ته راکوزه شوله، هر یوه بیبي خپل خپل مین قبر سې روانه شوله. ام لیلا بیبي به د اکبر قبر لټولو، ام فروا بیبي به د قاسم قبر لټولو. عزادارو هر یوه بیبي خپل خپل قبر سې ساره دی، ام رباب بیبي به د وړه ددک اصغر قبر لټولو. عزادارو ای څه سید سجاد نه ترور ولیا بیبي وه پښتنه وکړه، ما سجاده وریره اول ما د میړني عباس قبر ته بوځه. ویلې څه ګیلې د میړنۍ ورته کېږي، ویلې څه زه غواړم ما نه وړه بلبله شام کې پاتې شوي دی، زه غواړم څه عباس ځان څه ننواتي کې حسین ته بوځم. عزادارو څه کله یې دا ټکی سید سجاد ته وکړو، سجاد مولا د ورته یي ترورې زه خو د عباس قبر ته بوځم، خو ترور یوه وعده راسه وکړه. ورته یي ما سجاده وریاره چی شي وعده در سره وکړم؟ ورته یي ترورې عباس ته یې وړې بلبلې کیسې ونه کړي، ترور عباس ته ونه څه وړه ورېره د شام کې شهیده شوله، ترور عباس ته ونه څه وړه بلبله مسوي کمیس کې دافن کړله، ترور عباس ته ونه څه وړه بلبله متزبو زلونو کې شام کې خرابې کې دافن کړله. عزادارو څه کله ولیو بیبي د عباس قبر نه سید سجاد مولا ودروله، یی څه سجاد مولا ته سترګې وغړولې، ورته یي ما سجاده وریره تو ته ما وویله څه ما د میړني عباس قبر ته بوځه. ورته یي ترور همدا د عباس قبر دی، ترور د ورته یي څه سجاده وریره یي مو عباس خو ډېره لوړه ځواني وه، دا قبر خو ډېر وړوکی قبر دی، ما ته د عباس قبر نه برېښي. ورته یي ترورې ظالمانو لسم ورځې عباس نه د علي بدلې واخیستلې. ورته یي د ترورې 13 ورځې څه کله ما جنازې دفن کولې، دوو جنازو سې مو ابا ګرځوله، یوه د قاسم ټوکه ټوکه پاڼې پاڼې جنازه وه، یوه د ما کاکا عباس جنازه وه، څه ما یې وړمندونه ګلدستې ابا کې راټول کړل. عزادارو څه کله ولیا بیبي عباس قبر باندې کېنستله، څو سوي جملې وکړلې، ورته یي د عباس وروره ما نه پوښتنه ونه کړي څه ملې کې خامه ویلې راغلي.
عباس او وروره مونه پښتنه ونه کې سار کې سوان د ویلې سپین شوي دي. عباس او وروره موی شام کې و داسې بازار باندې راوستلو څغ بازار کې غلامان کنیزان خرڅول اعلان یې وکړلو مو دپاره څه د حسین زوران مر وستلی دي عباس خویندې مر وستلی دي د میړني عباس بدلې ورنه واخلوي ورته یې عباس او وروره بازار کې موسه داسې ظلمونه وشول څه کله بازار نه راووتلو وړه بلبله سکینه مونه پیژندله وړې بلبلې زه نه پیژندلم. یوه جمله یې دا ورته وکړو عباس او وروره څه کله یې دربار ته نه وبسلو یوه داسې حالات کې دربار کې ولاړو چې سید سجاد مولا څه یوه طرف ته سترګې غړولې نیزو کې مرغللې نه شولېدای څه بل طرف ته سترګې غړولې کونډې پورې یتیمانې نه شولېدای. وړې بلبلې به بار بار سجاد مولا ته ویله ما سجاد او وروره لږ ظالم ته وایه یو دربار کې نستی اجازت روکي یو یې مغاړې نه لګي تسبیح استه کی یو فریاد وکوي وا مظلومه حسینه.